أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات بشك مسلمانان سڑی او مسلمانان خزی والمؤمنین والمؤمنات او مومنان سڑی او مومن خزی والقانتین والقانتات او فرمان برداری کون کی سڑی او فرمان برداری کون کی خزی والصادقین والصادقات او رشتیا ویون کی سڑی او رشتیا ویون کی خزی والصابرین والصابرات او صبر کون کی سڑی او صبر کون کی خزی والخاشعین والخاشعات او عاجزی کون کی سڑی او عاجزی کون کی خزی والمتصدقین والمتصدقات او صدقہ کون کی سڑی او صدقہ کون کی خزی والصائمین والصائمات او روجن ان کی سڑی او روجن ان کی خزی والحافظین فروجهم او حفاظت کون کی سڑی د شرمگاہون خپلو والحافظات او حفاظت کون کی خزی والذاکرین اللہ کثیرا او ذکر کون کی سڑی د اللہ تعالی ڈیر ڈیر والذاکرات او ذکر کون کی خزی اعد اللہ لهم تیار کڑے دے اللہ تعالی د دوی دپارا مغفرتن مغفرت بخنا و اجرن عظیما او اجر لوی لرا وما کان لمؤمن ولا مؤمنت او ندے شان د مومن سڑی او د مومن خزی یعنی ندی مناسب د مومن سڑی سرا او د مومن خزی سرا اذا قضى الله ورسوله ہر کلا چی پیسلہ وکڑی اللہ تعالی او رسول دہغا امرن دیوکار ان یکون لهم الخیرت من امرهم چی ویدی د دوی د پار اختیار من امرهم پا معاملد دوی کے ومن یعص اللہ ورسولہ او چاچنا پرمانی وکڑد اللہ تعالی او د رسول دہغا فقد ضل ضلالا مبینا یقیناً دے گمراہ شو پا گمراہی خکار سرا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي او یاد کہا غوخ تقول للذی چی اویلتا ہاغی کستا ہاغی سڑیتا انعم اللہ علیہ چی انعام کڑے وہ اللہ تعالی پہ غباندے وانعمت علیہ او تا انعام کڑے وہ پہ غباندے امسک علیک زوجکا چی وساتت دخپل زان سرا بی بی خپل لرا واتق اللہ او زان وسات دنا پرمانی دا اللہ نا ویریگ دا اللہ نا وتخفی فی نفسکا او پٹولو تا پزڑخ پل کی ما ہاغ خبرا اللہ مبدیہ چی اللہ تعالی اخکار کون کے دے حغی لرا وتخش الناس او یریدلیت د خلقنا د الزام د خلقنا واللہ احق ان تخشاہ او اللہ تعالی زیاد لائق دے دی چی تو ویریگی دہغنا
فلما قضا زید منها وطرا پس هر کلا چې پوره کړلو زید د دغې بیبینا وطرا حاجت زوجناکها نو مونږ په نکاح کړه دغه بیبي تا ته لکی لا یکون علی المؤمنین حرج د دې دپاره چې نوي په مؤمنانو باندې حرج څه قسمه تنګي فی ازواج ادعیائهم په باره د بیبیانو داغې ژبې ویلی شوي زامنو د دوی کې په هغې خولې ویلی شوي زامنو د دوی کې اذا قضوا منهن وطرا هاغه وخت چې پوره کي دوی د دغې بیبیانو نه حاجت وکان امر الله مفعولا او دې کار د الله تعالی پوره کیدونکې یا پوره کړلی شوی ما کان علی النبی من حرج نشته دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې څه قسمه الزام څه قسمه ګناه فیما په هغې څه کې فرض الله له چې مقرر کړي دي الله تعالی د دپاره سنت الله دا عادت د الله دې طریقه د الله دا فی الذین په هغې کسانو کې خلو من قبل چې تیر شوي دي مخکې وکان امر الله قدرا مقدورا او دې کار د الله تعالی اندازه کړلی شوی مقدورا او فیصله کړلی شوی الذین هاغه کسان هاغه پیغمبران یبلغون رسالات الله چې رسوي پیغامات د الله پیغامونه د الله خلقو ته ويخشونه او یریږي دوی د الله نه ولا یخشون احدا الا الله او نه یریږي دوی د هیڅ چا نه الا الله ما سوا د الله نه وکفا بالله حسیبا او کافی دے اللہ تعالی حساب کونکے ما کان محمد ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم پلار د یو کس د سړو ستاسونا ولكن رسول الله لیکن دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول د اللہ وخاتم النبیین او ختمون کے پیغمبران لرا مہر د نبوت مہر د پیغمبرانو وکان اللہ بكل شیء علیما او دے اللہ تعالی په هر چیز باندې عالم پوها